أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. دلته الله سبحانه وتعالى د یو مشرکین یو بهوده شبهه یا د اعتراض دغه څه کوي اظهار کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی سبحانه وتعالی څه ورکوي تسلی ورکوي. مشرکین څه ویل؟ وقال الذين اشركوا ويل هغه خلکو چې شرک یې کړی وو لو شاء الله دې دا خبره کول چې دې دا خبره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله على كل شيء قدير، الله پر هر څه باندې څه لري؟ قدرت لري. چې الله پر هر څه باندې قادر دی نو لو شاء الله کله الله خوښه وای ما عبدنا من دونه من شيء، الله ما سوا د یو معبود مرسته نه کړی عبادت نه کړی ولا اباؤنا موږ پلار نیکګانو به د شي عبادت کړی وي شرک به کړی وي ولا حرمنا من دونه من شيء، دې ډېر شان پر ځان باندې حلال څه کړي وو حرام کړي وو نه به موږ یو حلال جانور پر ځان باندې څه کړی وي حرام کړی وای کله الله نه وایي خوښه نعوذ بالله من ذلک موږ د هېڅ نه وایي کړي. اصل کې دی چې د الله سبحانه وتعالی کم تکویني پر حکمت باندې مبني نظام دی دغه دې څه کوي خلاف ورزي کوي. الله سبحانه وتعالی او هر انسان ته دا د غرو رنګ دا د نباتاتو رنګ دا د حیوانات رنګ نه دی پیدا کړی. انسان الله پاک څه پیدا کړی دی؟ اشرف المخلوقات پیدا کړی. ډېر حیوانات ډېر جمادات ډېر نباتات الله پاک ډېر بې اختیاره څه کړي پیدا کړي دي. انسان ته الله سبحانه وتعالی د تکویني امورو د حکمت تحت اختیار عمر کړی دی او دغه رنګه د عمل اختیار کړی دی، د یو دایره اختیار څه کړی دی مقرر کړی دی. د مجبور محض نه دی پیدا کړی، مکلف پیدا کړی دی، تصور کړی دی، اختیار ورکړی دی او وخت یې ورکړی دی. د هغې اختیار د وختو پر بنیاد باندې الله سبحانه وتعالی یو پوره نظام جوړ کړی دی چې دسه بیا حساب اخیستل کېږي او د حشر نشر څه یې جوړ کړی دی نظام یې څه کړی دی مقرر کړی دی. الله سبحانه وتعالی راګرځوي بیا ګرفت هم کوي چې خوښ شي مخته ایتونه راځي نو دوی به دا څه کوي اعتراض به کوي لو شاء الله که د الله خوښه وایي ما عبدنا من دونه من شي، د الله ما چې د شي عبادت نه وای کړی نحن ولا اباؤنا نه به موږ کړی وی نه به زموږ پلار نیکګانو کړی وی ولا حرمنا من دونه من شي، نه به یو جانور لکه مشرکین مکه پر ځان باندې مختلف حیوانات څه کول هغه به حرام کړي نو موږ پر ځان باندې شی څه کوي حرام کړي وی. الله پاک د هغه رنګه شبهات او اظهار د بېهوده شبهات او اظهار کذلک فعل الذین من قبلهم مخکې خلکو هم څه کوي هغه هم کوي. ان الله پاک دا ښکاره کوي چې نبي علیه الصلاة والسلام د مجادله د کفارو او د انبیاو په منځ کې د نن ورځ مجادله نه ده. انبیا علیهم الصلاة والسلام همیشه تبلیغ کړی دی، کفار همیشه دا تبلیغ څه کړی دی انکار کړی دی. سړي په خصیش نو کذلک فعل الذین من قبلهم او په نن ورځ کې دغه رنګه شبهات جدید منکرین آخرت یا د وجود باری تعالی منکرین څه کوي کذلک فعل الذین من قبلهم دغه رنګه شبهات مخکیني خلکو هم کړي وو. نو ستا ذمه داري څه ده؟ پر دې باندې خبره منل د ستا ذمه داري نه، ستا ذمه داري صرف څه ده؟ ابلاغ ده. فهل علی الرسل پر انبیا علیهم الصلاة والسلام ذمه داري څه ده؟ په ګوډ نبیانو باندې الا البلاغ المبین او هغه څه دی خبر رسول دی هغه په ښکاره انداز باندې رسول. انبیا علیهم الصلاة والسلام همیشه خبر په ښکاره انداز باندې رسولې ده. کفار همیشه څه ورسره کړې ده مجادله ورسره کړې ده او بیا د ایمان څخه د نبي د خبرې منلو څخه څه شوي دي محروم پاتې شوي دي. الله سبحانه وتعالی دوی د عذاب څه جوړ کړي دي مستحق جوړ کړي دي. ولقد بعثنا في كل امة رسولا، دا صرف ستا سره دوی دا رنګه نه کوي بلکې په مخکیني څومره قومونه پاتې شوي دي هر قوم ته وان من امة الا خلا فيها نذير، هر قوم له الله سبحانه وتعالی یو ویرېدو والا انذار کولو را څه کړي دي راستولي دي. ولقد بعثنا په تحقیق سره موږ راستولي دي في كل امة په هر امت کې رسولا موږ رسولان راستولي. دې څه ښکاره کېږي د زموږ ستوي علاقه چې په ظاهر په دې کې انبیا علیهم السلام نه دي راغلي دا هم الله سبحانه وتعالی سره راستولي دي نبیان یې راستولي دي. هغه جلا خبره ده چې 1,24,000 انبیا علیهم السلام د ګور نومونه موږ ته راولم، د ګور تاریخ موږ ته راولم، د ګور چې کومې صحیفې آسماني کتابونه الله پاک ورکړي دي هغه موږ ته څه دي نه دي راولم. الله پاک نبیان راستولي دي، که نبیان نه دي راستولي د نبي نایبین هغه په کوم د هادي په صورت کې یا د نذیر په صورت کې څه کړي دي راستولي دي. ولقد بعثنا موږ راستولي دي في كل امة په هر امت کې رسولان مستولي دي. او رسولان څه دعوت ورکړی دي ان یعبدوا الله د یو خدای ته څه وکړي
عبادت وکړي واجتنبوا الطاغوت او تی طاغوت ځان څه کوي راګرځوي طاغوت وایي وسته هر هغه شی چې د الله سبحانه وتعالی د طاعت څخه د الله سبحانه وتعالی د عبادت څخه د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت څخه د الله سبحانه وتعالی د حاکمیت څخه څه کوي راګرځي هغه د طاغوت په زمره کې څه دی شامل دی که هغه انسان دی که جن دی که شیطان دی که یو پارټۍ ده که یو ریاستي اداره ده که یو ریاست په خپله دی که د ریاست یو آیین دی که ستا کلچر دی ایون که ستا کلچر ستا قوم ستا گروه ستا پارټۍ چې د الله سبحانه وتعالی د طاعت عبادت د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت څخه او تا راګرځي هغه د طاغوت په زمره کې څه دی هغه داخل دی واجتنبوا الطاغوت او تی ځان راوګرځوي د چي څخه د طاغوت څخه لکه بل آیت کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله چا چې د طاغوت انکار وکړي او پر الله یې څه راوړي ایمان راوړي فقد استمسک بالعروة الوثقى هغه کړی چې د ګمراهۍ انسان څه کوي راګرځي هغه کړی د مضبوطي سره څه کوي راګرځول طاغوت انکار به ته کوي او پر الله به څه راوړي ایمان راوړي بس بیا د الله سبحانه وتعالی ته څه کوي د ګمراهۍ د ضلالت څه کوي محفوظه کوي نو واجتنبوا الطاغوت ته اجتناب وکړي ځان وګرځوي د چا څخه فمنهم من هدى الله د دعوت هغه الله سبحانه وتعالی انسان ته د هدایت ګرې لارې څه کړي دي ښکاره کړي دي انسان ته الله سبحانه وتعالی واسع خمسه امر کړي دي انسان ته الله سبحانه وتعالی عقل امر کړي دي د دې سره سره الله سبحانه وتعالی د وحي د علم بندوبست هم د آغاز انسان له کړی دي فمنهم من هدى الله هدایت الله پاک دې څه کړي ښکاره کړي دي انسانانو کې بیا دوه ګروه جوړ سي فمنهم من هدى الله بعضې خلک هغوی چې هغه د الله پر هدایت باندې برابر سي ومنهم من حقت علیه الضلاله او بعضې خلک دا رقمي چې پر هغو باندې ګمراهي ضلالت څه سي ثابته سي ځکه ختم الله على قلوبهم الله پاک د دې د بدعملۍ د وجودي ته هدایت ښکاره سي هدایت یې بار بار څه کوي انکار کوي په هدایت کې سره باسي بهوده شبهات یې د هغو څه کوي اظهار کوي نو حقت علیه الضلاله چې هدایت ښکاره سي د هدایت بیا هم دې څه کوي انکار کوي الله سبحانه وتعالی پر ده باندې ګمراهت چاپ څه کوي هغه ولګي ختم الله على قلوبهم الله دې په زړو باندې مهر ولګي وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه بیا د دې پر غوږو باندې د دې پر سترګو باندې الله پاک چې وچي پردې وچي هغه حدیث مبارک یو مثال هم بیانوي لکه دا کوزه نه وي کوزه چې پر سمه خوا پرته وي نو هغه چې اوبه پر لویږي بیا اوبه دا کوزې څه جوړېږي څه جوړېږي په اوبو باندې کوزه څه کېږي راډکېږي د انسان چې نافرماني کوي بس بیا د ګمراهي د معصیت یو تور ټکي پر ده زړه باندې څه سي هغه لګېږي او تور ټکي بیا دومره زیات سي بس بیا لکه دا کوزه چې راواخلې پر چپه خوا یې کښېږدې بیا که ته اوبه پر واچوې د اوبو د کېدو څخه دا څه سي محروم پاتې سي صحیح او انسان توبه کوي د ګناهو څخه الله سبحانه وتعالی دا تور ټکي دا برته څه کوي مټاوي الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو سم نه ګرځوي چې حقت علیه الضلاله او الله همدغه خلکو څه وګرځوي فمنهم من هدى الله چې الله سبحانه وتعالی دې څه کړي دي هدایت کړي دي نو الله پاک حکم کوي چې فسیرو فی الارض تی وګرځېږي مځکه کې فانظروا او وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین چې انجام د هغه خلکو چې هغه د نبي د خبرې څه کړي تکذیب یې کړی دی هغه څومره بد پاتې سوی دی مطلب د قوم ثمود محلات اصحاب حجر بستیانی د عامورا او د صدوم دا چې عرب وګرځېدو دا ګر دې مخته راتلو اگر د الله سبحانه وتعالی څه کړي دي غرق کړي دي هلاک کړي دي دې دا ښکاره کېږي د دوه علم یو هسټري یو علم الاثار چې ورته وایي علم د اثریات چې کوم علم دی چې ارکیالوجي ورته وایي دا داسې علوم دي که د دې بنیادونه اسلامي بنیادونه سي چې دې په ذریعه باندې حقایق پر انسان باندې سي منکشفه سي بیا دغه ارکیالوجي دغه هسټري دا د انسان دپاره بلکې الله سبحانه وتعالی حکم درکوي فانظروا فسیروا فی الارض وګرځېږئ په مځکه کې په تاریخ ځان څه کوي معلوم کړي د دې
هیسټوریکل آرکیولوژیکل سایټ څه کې هغه وګورئ. فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین، چې د دوی د تکذیب کولو والا انجام هغه څه پاتې شوی. نو دا د ایمان او د هدایت ذریعه هم څه کېدای شي هغه جوړېدای شي. که بنیادونه اسلامي نه وي دغه علوم بیا د ګمراهي د معصیت د کفر څه کېږي سبب جوړېږي. دا چې یو کتاب ما کتاب کې کړی د سوشل ساينسز دا اوس د هدایت ذریعه نه جوړېږي، دا د څه ذریعه جوړېږي؟ د ګمراهي ذریعه جوړېږي. د دې بنیادونه د قرآن حدیث باندې مبني نه صفات د دې ګرد سورسز اوریجن تیوریز هغه د الحادو د دهریاتو مبني ماحول کې داسې سوي ډیولپ سوي چې هغه مغربي سره ماحول دی. دغه د وجدان کوم خلک سوشل ساينسز وایي سوشل ساينسز د کسر انسانان مسلمانان ته سوشل ساينسز څه نشته ضرورت په دا معنا باندې نشته چې قرآن او که ضرورت دي دا سوشل ساينسز مسلمان وایي چې دغه تړون دغه تعلق د قرآن د حدیث سره هغه سي ضروري دا انسان د عام ترقی سره جوړیږي. او ساينس دی په ساينس په ذریعه انسان څه کوي شي ترقی کوي شي. لیکن سوشل ساينسز کاغه د قرآن د حدیث د وحي د رڼا څخه سي محروم وي بیا د معاشرتي خرابي ذریعه د څه کیږي جوړیږي، معاشرتي بګاړ سره جوړیږي او د فکری انتشار ذریعه د څه کیږي جوړیږي. او نن سبا سوشل ساينسز دغه د مغربي بنیادو د وجې د مغربي امپیکټ د وجې د فکری انتشار د الهاد دهریت ذریعه سبب هغه څه کیږي جوړیږي. نو فسیروا فی الارض یوګرځئ په ځمکه کې فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین او ګورئ چې انجام د تکذیب کولو والا هغه څه. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. یا نبی علیه الصلاة والسلام الله پاک ورته ویل چې ستا کام بلاغ مبین دی، خبره پوره څه کول دی رسول دی. نبی علیه السلام ته حرص لري چې دا خلک پر هدایت باندې راسي. فإن الله لا يهدي من يضل. الله پاک هدایت نه کوي چې څوک د هدایت طالب نه هدایت طلبي نه دی هدایت د پیدا کېدو د حاصلېدو صلاحیت د په ځان کې نه پرېښي. الله پاک فإن الله لا يهدي من يضل، الله هدایت نه کوي او ګمراه چاته او ما له من ناصرین او د دوی مددګار هم څوک نشته. واقسموا بالله جهد ایمانهم، دوی قسمونه اخلي غټ غټ قسمونه ټینګ ټینګ څه اخلي قسمونه اخلي الله په نامه یې اخلي څه قسمونه اخلي لا يبعث الله من يموت. یو واره سړی مړ شو به څه کېږي دویمه به نه راپورته کېږي نه به راژوندی کېږي. بل وعدنا علیه حقا، لیکن دا وعده ده الله سبحانه وتعالی باندې حق رښتیا وعده ده. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر خلق څه لري علم نه لري. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، الله به دا مړه راژوندي کوي. الله پاکې په دنیا کې در ښکاره کوي چې دا اوس د مني موسم دی په دا کې دا ګره شونه الله پاک څه کړي مړی کړي په سپرلي کې برته څه کړي راژوندي کړي. الله قدرت په دنیا کې انسان ته څه کوي ښکاره کوي. يبين لهم الله به ښکاره کوي دي ته الذي يختلفون فيه چې په کوم شي کې دي څه لري اختلاف لري. وليعلم الذين كفروا وعلم بوسي وعقول تشغل سدي کافران دي انهم كانوا كاذبين چې دي سو چې دي دروغجن په خپل خبره کې. دا اوس آیت چې را روان دي دا کوسمولوژیست ورته وایي علم الکون د کائنات علم. مثال دا انسان همیشه څه کړی په فکر کې مبتلا کړی چې دا کائنات الله پاک څنګه څه کړی دي پیدا کړی دي. مطلب د علم درې غټې ذریعې شته. یوه غټه ذریعه هغه څه ده فلسفه ده، دویمه غټه ذریعه څه ده هغه ساینس دی، دریم د علم غټ سورس هغه څه دی الهیات دی هغه مذهب دی. په دا کې الله سبحانه وتعالی د کائنات څه کوي ذکر کوي چې د کائنات الله پاک د کائنات پیدا کېدل د الله لپاره څنګه دی الله پاک څنګه څه کړی پیدا کړی. که فلسفه موږ وایو په فلسفه کې دا شی موږ وایو چې هغه خبر دی کوي چې وجود باری تعالی هغه د یونان څه ده را روانه ده چې د مشاهین ورته وایي. بیا د ارسطو چې کوم شاګردان د هغو په ذریعه باندې دا په دنیا کې دا څه وخورېدل. مطلب ساینس یو زمانه کې دومره اهمیت نه درلودی لکه دا منطق چې درلودی. ایون فلسفه لا هم د منطق په ضمن کې څه کېدل ویل کېدل، ساینس هم د منطق په ضمن کې څه کېدی ویل کېدی. بیا د فلسفې پر علوم څه پیدا کړه برتري څه کړله پیدا کړل. ساینس هم د فلسفې په ضمن کې څه کېدی ویل کېدی. اوس فلسفه ډېره شاته ولاړه ساینس ډېر څه راغلی مخته راغلی. اگر چې د ساینس لپاره هم فلسفي اف ساینس د هر شي لپاره یو څه بنیادونه هغه بنیادونه پر تصور فراهم کوي
فلسفي څه کوي ورسره هم کوي. خو بهرحال قدیم نظریات د کائنات متعلق هغه د فلسفه دي چې هغه دا خبره کول چې الله سبحانه وجود باری تعالی سبحانه تعالی عقل اول پیدا کړي، د عقل اول بعد هغه فلک اول بعد فلک ثانی، دا سلسله دې څه کوي جاري ساتي. دا مشاعین چې ورته وایي د رسطو شاګردانو په ذریعه باندې دا فلسفه دومره وخورېدله چې په دې کې بعض متکلمین چې بیا په اسلام کې کوم فلسفه پاتې شوي هغو هم د څه کړی وو، مطلب یې ډاپټ کړی وو، کړی وو خپل کتابو کې څه کړی دا بیان کړی. هغه دویمه تیوري چې هغه اوس موجوده ساینس تیوري ده د کائنات متعلق چې هغه د بیګ بینګ څه ده تیوري ده چې په کائنات کې یو غټه دماکه وسوله، ډېر زیات ذرات په وجود کې رالو، ذراتو کې عرب درجه حرارت په دې کې موجود و، دا په ګردش کې وو، بیا د یو فارم شکل څه کې اختیار کړي، بیا په اسمانو کې کشاوي شوې جوړې شوې سیارې شوې وجود یې پیدا کړي. د سیارو هم توړ پوړ په هغه کې راغلی، حرکت په هغه کې وو، د لمر خپلې سیارې جوړې شوې، دغه رنګه هغه سیاره کې یوه سیاره زموږ ځمکې څه ده سیاره په هغه کې د حرکت څخه د حرارت څخه سکون و څه راتلی حرارت ختمېدی او د ژوند آثار په مځکه څه کېدو هغه پیدا کېدو. مطلب د ساینس جدید تیوري هغه څه ده هغه د بیګ بینګ تیوري ده. دې څه مخکې ساینس پرمختګ نه دی کړی چې هغه د کائنات د آغاز او د کائنات د ارتقا د ابتدا څه وکړي، سوچ تصور موږ ته څه کړي هغه راکړي. اگر چې مطلب د ساینس یو زړه تیوري د کنزرویشن اف ماس په نامه چې هغه تلله چې دا خبره به دې کوله چې د میټر ماده هغه څه نه لري، نه ابتدا لري نه څه لري نه انتها لري. هغه تیوري هم دې څه غلطه څه کړه ثابته کړه چې د کائنات آغاز شوی معنا دا داسې مادې څه نه درلودی، وجود نه درلودی، پر مادې بل وخت ورته راتلی شي چې د مادې وجود هم څه کېدی شي هغه فنا کېدی شي. مطلب په ساینس کې یو شی هم هغه حتمي او عرفي آخر نه وي، غټې تیوریانې بل ساینټسټ راشي هغه تیوري هغه برته څه کړي ریجکټ کړي. د علم یوه ذریعه موږ سره شته چې هغه د وحي څه ده ذریعه ده چې هغه انساني ذریعه نه ده، هغه پر عقل باندې مبني. ساینس نظریات هم پر مشاهدې او پر عقل باندې په حواس خمسه باندې څه دي مبني دي. د فلسفي تیوریانې پر څه باندې مبني دي پر عقل باندې څه دي مبني دي. بلکې د فلسفې متعلق دا راځي د شک دروازه راخلاص کړي، بیا د بندېدو صلاحیت هم دا څه کوي هغه نه لري. د علم یو اتنټیک سورس مثل پاتې کېږي چې هغه څه دي وحي ده. هغه متعلق الله پاک وایي انما قولنا لشيء زموږ قول چې موږ وایو شي ته وایو اذا اردنا چې موږ څوک اراده وکړو ان نقول له کن چې موږ څه ورته وایو کن فیکون هغه سي. لیکن دې متعلق مفسرین دا بیان کړي دي چې دا کن فیکون چې وسه او هغه څه سي هغه سي هغه هم څو عالمه دي دوه عالمه دي، یو عالمې امر دی دویم عالمې خلق دی. دا کن فیکون ټکی چې دی دا د عالمې امر متعلق دی چې متعلق نه دی عالمې خلق متعلق نه دی. عالمې خلق الله سبحانه وتعالی اسباب الله سبحانه وتعالی وسایل الله سبحانه وتعالی وقت دا سره ولي پر کار ولي الله پر دې قادر دی چې کن فیکون په ذریعه په عالمې خلق هم څه وکړي شته وجود ورکړي. لیکن الله سبحانه وتعالی دا دنیا دار الاسباب څه کړې ده پیدا کړې ده. په دا دنیا کې الله سبحانه وتعالی اسباب وسایل وقت چې موږ وایو ټایم اینډ سپیس هر شی دی الله سبحانه وتعالی څه پیدا کړی پابند پیدا کړی دی. اگر چې الله سبحانه وتعالی پر دې باندې څه لري قدرت لري. او دویمه خبره دا ده چې دا عالم خلق عالم امر دا نه چې بالکل دوه جهان جلا څه دي جهان نه دي. فرض کړه د عالم امر څه شان داسته لکه وحي لکه فرشتي لکه وحي سوی فرشتي سوی روح سوی دا عالم امر څه دي شان لکه په عالم خلق څه لري وجود لري. څنګه وجود لري چې په حدیث مبارک کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي چې الله په کورو کې یو کوري په هغه کې د الله سبحانه وتعالی څه کېږي تلاوت کېږي مذاکره کېږي د الله سبحانه وتعالی یادیانې کېږي هغه لره الله سبحانه وتعالی سکینه پر هغو باندې نازلېږي الله سبحانه وتعالی رحمت نزول پر هغو باندې کېږي او فرشتي هغه محفل مجلس په باندې څه کېږي ګیر چاپېره څه کېږي راګرځي. حالانکې فرشتو تعلق د عالم امر سره دی لیکن په عالم خلق کې څه لري وجود لري.
فرشتي د انسانانو باندې الله سبحانه وتعالی په طور حافظه څه کړی مقرر کړی روح د عالم امر شی دی لیکن د انسان کې څه لري وجود لري دا غرنګ بعض انسانان الله سبحانه وتعالی وایي چې الله سبحانه وتعالی د فرشتو چې کوم هغه کښته منزل دی چې اسفل ورته وایي هغه ته الله سبحانه وتعالی د دې څه وکړي ور ویښځي الله سبحانه وتعالی نو عالم امر عالم خلق په منځ کې موږ څه نشو کولی فرق هم نشو کولی دا په یو بل کې څه سره هم دي داخل هم دي نو انما قولنا لشیء قول زموږ د شي متعلق الله پاک څه وایي اداره نه چې موږ څه وکړو اراده وکړو ان نقول له موږ ورته وایو کن وجه فیکون هغه څه شي هغه وشي الله سبحانه وتعالی ما ته تاسو ته پر دا ویلو او دا عمل توفیق نصیب کړي